أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. د سوره فاتحه فضیلتونه دارقطنی ذکر کوي چې څومره روایات د دې په باره کې راغلي دي د دې د غوروالي دونه بل صورت کې نشته. دغه جدا نبی اسلام فرمایي چې د دې په شان صورت نه په تورات کې شته نه په انجیل کې شته نه د قرآن په بل حصہ کې شته. امام بخاری رحمه الله هغه ذکر کړی دی د سعید بن معلا رضی الله تعالی عنہ دا هغه روایت ده. نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي زتا ته یو لوی صورت خیم چې داغه په شان نه په تورات کې شته نه په انجیل کې شته نه په قرآن کې شته. بخاری دویم جلد 642 کې دا روایت ده. آغا صورت څه ده؟ نو آغا نبی اسلام تو فرمایل الحمدللہ رب العالمین. وہ آیاتونه دی مکرر او وہ آیاتونه مکرر او لوی قرآن ده. نبی اسلام وی تی چې ما ترا کړی شوی ده او نبی اسلام تو هي سبع المثانی وہ آیاتونه دی چې بار بار لوستل کیږي ول قرآن العظیم قرآن لوی. ابو هريره رضی الله عنه روایت ته چوبه ابن کعب د نبی اسلام نه تپوسو کو چې تا ته ونه خیم داسې صورت چې نه په تورات کې نه په انجیل کې نه په قرآن کې دای په شان شته. بیا نبی اسلام یې زه امید کوم چې تا به دروازه نه کولاو کړی او زبرته خیم. نبی اسلام ته فرمایل په مانځه کې څل ولې وی سوره فاتحه. نبی اسلام هم دغه صورت ده. امام بحقی شعب الایمان کې د حسن بصری نقل کړي چې یو سلور کتابونه سلور لوی سل صحیفه نه یو سلور کتابونه را لېږلې شوي دي او د دې ټولو علوم په قرآن کې دي او د قرآن کریم علوم چې دي نو هغه مفصلات او سورتونو کې دي او د هغې علوم په سوره فاتحه کې دي. نو چې په سوره فاتحه پوه شي ګویا په ټول قرآن پوه شي. عبدالملک بن عمر رضی الله عنه روایت ته چې نبی اسلام فرمایلی دي سوره فاتحه د هر مرض د پاره شفا د جوړواله ده. بل روایت کې راځي چې سوره فاتحه د مرګ نه علاوه د هر مرض د پاره شفا ده. بعض روایتو کې راغلي دي چې سوره فاتحه د زهرهم شفا ده. بحقی دویم جلد کې ذکر کړی دی. امام شعبی وایي چې د چا په ګردو باندې درد راځي نو هغه د سوره فاتحه لولي الله به د ګردو درد ختم کړي. دې ته ویل کېږي سوره فاتحه چې دا لوی سورت دی د قرآن کریم. همدغه وجه ده عباس رضی الله عنه روایت دی چې د صحابه یو جماعت د اوبو په یو ګودر باندې درګذر وشو. هلته یو سړی مارو چیچو دیو دا غزین هغه سړی خلکو راوه صحابو ته یې په تاسو کې څوک نشته چې دی دم کی. ابو سعید خدري ورته وایي زه به یې دم کم که نه. هغه دم کو سړی جوړ شو هغه وله چیلې ورکړه بیزا. نبی اسلام فرمایل مال به کوم صحیح سره کوي که نه. بل روایت دی خارجه بن سلط د خپل تره نه روایت نقل کوي چې نبی صلوات والسلام خلق لیږلي وتلیو په یو قبیله باندې درګذرو شنو پای کې یو لیوانی و ویشته به یې کول. دیو چې دم کو نو هغه روغ شو. 3 ورځې سهار او ماښام په سوره فاتحه باندې دم کو هغه جوړ شو. بیا هغې مالو یې په بدله کې څه راکړو روپۍ راکړې ما نه اخیستې. نبي اسلام وایي په ناجایز طریقې په دم باندې اجرت حرام دی. تا خو په حق باندې دم کړی نو څه به دې اخیستلي که نه. ابو داود ذکر کړی دی. دې وجه نه مسلم ذکر کړی دی چې و پیرې څوک په دې باندې دم کی الله یې جوړی خو یقین به ګورئ
داسې نه چې یقین نه و نو ګوره بیا نه جوړېږي. زه به لنډ لنډ وایم ځکه چې زه اوږده بیا مسله جوړېږي، بیا پې تاسو نه پوهېږئ. قرآن کې الحمد باندې چې سورتونه شروع شوي دي نو دغه ټول سورتونه چې دي نو دا 5 دي. 5 سورتونه په قرآن کې په الحمدلله شروع شو دي. یو دا سوره فاتحه، دویم دی سوره انعام 9 سپاره کې راځي الحمدلله الذي خلق السماوات والارض. دریم سوره کهف چې خلک د جمعې په ورځ لولي 15 سپاره نیمه چې واوړي ده. څلورم سورت 22 سپاره سوره سبا او پنځم سوره فاطر دام 22 سپاره ده. نو 5 سورتونه په الحمدلله سره په قرآن کې ذکر دي. اوس به دا ذکر کوم چې سوره فاتحه نمونه څه دي. نو تقریبا چا 2 ذکر کړي دي، چا 25 ذکر کړي دي. زه به تې هغه لږ لږ راواخلم. سوره فاتحه ورته هم وایي، شافیه ورته هم وایي، کافیه ورته هم وایي، ام الکتاب ورته هم وایي، سبع المثانی ورته هم وایي، رقیه ورته هم وایي، وافیه ورته هم وایي، سوره صلات ورته هم وایي، ام القرآن ورته هم وایي، کنز ورته هم وایي، اساس القرآن ورته هم وایي، سوره حمد ورته هم وایي، تعلیم المسأله ورته هم وایي د سوال چل خی، سوره شفا ورته هم وایي، سوره شکر ورته هم وایي، سوره دعا ورته هم وایي، سوره مناجات ورته هم وایي، سوره تفویض ورته هم وایي، سوره نور ورته هم وایي، سوره سوال ورته هم وایي چې په دې سره سړی د الله رب العزت نه سوال کوي. نو دا خو ما هغه لنډ وي لږ مې وي 20 نومونه مې تقریبا وي. نو سوره فاتحه ورته هم وایي او دغه نومونه ورته هم وایي. اوس دا خبره من کړوه چې مدني سورتونه اتیش، مکی سورتونه چې دي نو دا 8 دي. اوس دا خبره په ذهن کې کېدی چې د دې سورتونو دا نومونه دا په احادیثو او په آثارو د صحابو کې د قصیدي منګه د ځان څخه نشو لیکلی چې ته ول بل نوم کېدی چې د سوره فاتحه کوم نومونه دی پاتې کې او هغه ته بقره وي، بقره ته فاتحه وي. دا زما استا کار نه دی. قرآن کې ټول آیاتونه 6,614 یا 6,614 دي. الفاظ د قرآن 77,934 77,934 77,934 په قرآن کې حروف څو دي؟ نو په یو روایت کې دي 3,21,180 3,21,180 دا ذکر کړي ابن کثیر اولنۍ جلد 94 کې. یا ټول حروف چې دي 3,23,760 3,23,707 او 60 شپېته. او د رکوګانو باس ما کړو، منزلونو باس هم کړو. سپارې چې په قرآن کې دی موږ وایو قرآن 13 سپارې دی. نو دا د غوره دا ده چې دا د صحابه کرامو نه وروستو د سهولت دپاره دې ته وایي چې دا اوله سپاره ده او دا دویمه ده او دا دریمه ده. قرآن کې حرکات زبر زیر اول دا قانونو دا د حجاج ابن یوسف په دور کې شو دي. ظالم سړی خدای ښه کار کړلی. زبر ته به یې لپاسه یو ټکی کاو، د زیر دپاره لاندې یو ټکی، د پیش دپاره مخې ته یو ټکی. نو بیا خو خلک نه پوهېده. نو بیا دا جوړ شو چې د زبر دپاره به یې لپاسه نیغ راکاږي، زیر به لاندې او پیش په لپاسه یې غونډ به یې سري. دا حجاج ابن یوسف په زمانه کې شوي دي. اوس دا خبره یاد ساتئ چې د قرآن کریم تعریف څه دی او حکمت یې څه دی او موضوع څه ده.
تاسو به لږ تنګېږئ خو ځکه چې دا خو یادول غواړي بیا به پکار شي. قرآن کریم تعریف دا دی د الله تعالی کلام دی، مخلوق نه دی. الله تعالی کلام دی، مخلوق نه دی. الله نازل کړی دی په محمد علیه السلام په واسطه د جبریل. دا د الله کلام دی، مخلوق نه دی. الله نازل کړی دی په محمد علیه السلام په واسطه د جبریل په 23 کالو کې. اوس دا په صحیفو د ملائکو کې او د صحابه کرامو سره په مختلفو پاڼو، ګټو، اډوکو، سرمنو کې وو. څو صحابه کرامو ته یادوم. نمونه د قرآن کریم تقریبا 15 یا نمونه دي. یو ځای کې به چېرته بیا یاد کړو، اوس دې ځای کې نه وایو. حکمت د قرآن څه دی؟ د قرآن څه حکمت دی؟ څه له راغلی؟ هدایت دی د عامو خلکو دپاره، هدایت دی د متقیانو دپاره، شفا ده د عامو مرضونو، شفا ده د زړونو د مرضونو. او قرآن کریم کې ځای په ځای د دې حکمتونه ذکر کوي. اوس دا قرآن کریم چې دی نو دا وحی د وحی د وحی مختلف صورتونه دي. حدیث د بخاری د حضرت عایشه وی چې یو ځل حارث بن هشام رضی الله عنه د نبی اسلام نه تپوس وکړو په تاسو وحی څنګه راځي؟ نبی اسلام د جرس د اواز په شان، یعنی کټ کېده به نه، څه چې خبرې کوم نو یو خبرو کم بیا بس کم بیا خبرې کوم، هغه مسلسلی. کله کله به وحی د فرشته د انسان په شکل راتله. او هغه صحابي نوم دی دحیة الکلبی رضی الله تعالی عنہ. کله کله به وحی په اصلي شکل باندې جبریل راغلی، 600 دغه وزرې وي. نبی اسلام ته 3 پیرې راغلی په خپل شکل، 3 پیرې نبی اسلام یریدل. کله کله به وحی داسې وه چې الله رب العزت به د نبی سره ډایرکټ خبرې کولې، واسطه به نه وه. لکه نبی صلوات والسلام چې اسمانونو سیل کړی او معراج ته تللی. کله کله به جبریل په یو شکل باندې راغی او د نبی اسلام په زړه کې به یې څه وغورځوله، نو دغې ته هم وحی وایي. نو قرآن دا وحی ده. سبا له څوک تپوس وکړي نو قرآن دا وحی ده. اول نبی اسلام په حافظې زور لګاو چې په یادو یادوي، لیکي به نه. نبی اسلام به هر کال به نبی اسلام سره جبریل دور کاو، قرآن به ورته اړاو. اخري کال دو پیرې دور شو دی. د خلکو دومره شوقو چې د یو بل نه مخکې کېده، تر دې حده پورې چې بعضې ښځو به خپلو خاوندانو ته وي مهر به نه راکې خو ما ته به قرآن ښې. عباده بن صامت رضی الله عنه فرمایي چې کله به یو سړی د مکې نه مدینې ته راغی، نبی اسلام به انصارو کې یو سړي ته حواله کو چې دته قرآن وښایه. په لږو ورځو کې د قرآن حفاظو نه یو جماعت جوړ شو او چې په هغې کې خلفای راشدین قرآن چې چا لیکلی دی نو په هغې کې خلفای راشدین ابوبکر صدیق، عمر رضی الله عنه، عثمان رضی الله عنه، علی رضی الله عنه، طلحه رضی الله عنه، سعد رضی الله عنه، ابن مسعود، حذیفه، سالم، ابو هریره، ابن عمر، ابن عباس، عامر بن عاص او عبدالله بن معاویه، عبدالله بن زبیر، نه امیر معاویه، عبدالله بن عمر، عبدالله بن زبیر، عبدالله بن صائب. په زنانو کې حضرت عایشه، حضرت حفصه، ام سلمه. نو دې ټولو ته تقریبا قرآن یادو. حضرت زید رضی الله عنه وایي نبی اسلام باندې به چې وحی راته دومره به سخته وه چې نبی اسلام په سخت ژمي کې خولې راتلې، سړي اډوکې به ماتول. بیا چې کله په جنگ یمامه کې 80 قاریان شهیدان شو، عمر رضی الله عنه ابوبکر ته وی چې دا قرآن جمع کوه. هغه وایي زه څنګه جمع کوم چې نبی اسلام نه دی جمع کړی. حتی کې عمر رضی الله عنه سترګو نه اوښکې شروع شو او بیا هغه راغونډ شو، د قرآن کریم یو ځای ته راغونډ کړو. بیا د هغې نه وروسته د عمر رضی الله عنه دور کې هم داسې و، د عثمان رضی الله عنه په دور کې بیا ولیکلی شو. قرآن کې اولنی وحی چې ده نو هغه اقرأ بسم ربک الذي خلق. 3 کاله بیا وحی بنده وه او بیا پسې ورپسې سوره مدثر نازل شو، وحی جاری شوه.
اولنې سوره علق او اخیری اذا جاء نصر الله والفتح دا سورت ده. او د آیاتونو په اعتبار سره چې قرآن کې اخیری آیات الیوم اکملت لکم دینکم دا آیات قرآن لګ لګ راتو په یو ځای نه دی راغلی. تورات په یو ځای نازل شو دی، انجیل په یو ځای نازل شو دی، زبور په یو ځای نازل شو دی، قرآن په یو ځای نه دی. ولې؟ یو دا چې نبی اسلام امیو لیکل ول نه ور په خلاف د موسی علیه السلام د نورو پیغمبرانو هغه لیکل ورته. دویم که په یو ځل نازل شوی نو ټول احکاماتو باندې پابندي ډیره انتهایی ګرانه وه. دریم دا نبی اسلام د خپل قوم د طرف نه نوي نوي تکالیف براتله، جبریل به تسلی ورکولی به خیر دی. څلورم دا چې د نبی اسلام نه به تپوسونه کېده، د یوې خبرې به تپوسونه کېده، نبی صلوات والسلام به د هغې جوابونه ورکول. د هغې په وجه باندې نبی اسلام ته لږ لږ صورتونه راله. طالبانو ته چې موږ وایو نو دا موږ ډېر اوږد وایو چې ربط د صورت څه دی، دعوه د صورت څه ده، مقصد د صورت څه دی، خلاصه د صورت څه ده، هغه پکې زه نه ویم، خو دومره به ویم چې څه پکې نه به ویل غواړي. صورت باندې موږ بحث کړی، صورت حصې ته وایي، ټوکړې ته وایي، یا اوچتې مرتبې ته وایي. فاتحې باندې بحث شوی او مکي باندې بحث شوی. آیات څه ته وایي؟ آیات نشان ته وایي، نښې ته. او په اردو کې څه وایي؟ آیات نشان. اور اصطلاح میں ہر فقرہ جس میں کوئی حکم ہو، ہر فقرہ چې په هغې کې څه نه څه حکم وي هغې ته آیات وایي. سبا نه څوک تپوس وکړي آیات ته آیات ولې وایي؟ آیات نښې ته وایي. او په اصطلاح کې هر هغه فقره چې په هغې کې څه نه څه حکم وي هغې ته آیات وایي. د مکی او د مدني فرق ما پرون کړی و ذکر کو. بسم الله شروع کوم په نوم د الله الرحمن چې بې حده مهربانه دی، الرحیم بې حده بخونکی دی. قرآن کې بسم الله الرحمن الرحیم 144 پیرې ده، په یو صورت کې نشتی خو په سوره نمل کې 2 پیرې ده، نو هغه وټ کټ پوره شو دی 144 پیرې ده. الحمدلله ټول صفتونه د خدای توب، ښه صفتونه د خدای توب، مناسب صفتونه الله لره دي، یا مناسب صفتونه چې دي لله خاص الله لره دي. صفات جمع د صفت ته خوی ته وایي، او دا صفات بیا په 3 قسمه دي. یو هغه دی چې د انسان دپاره خاصي، یو هغه دی چې د الله دپاره خاصي، یو هغه دی چې د دواړو مشترک وي. چې د الله دپاره یي نو هغه لکه الله رازق دی، رحمان دی، د الله صفت خاصه دي. د انسان دپاره یي تیز تلل، ډیر خوراک، د دواړو مشترک یي. الله هم اوري، انسان هم اوري، الله هم لیدل کوي، انسان هم لیدل کوي. دې ته صفات. خو چې ښه صفتونه نو هغه الله لره دي، او بد صفتونه به انسان لره وي. اوس بسم الله چې ذکر کوي خلک د برکت دپاره، بسم الله چې خلک ذکر کوي دې دپاره چې د الله نه مدد غواړي. بسم الله د دې دپاره ذکر کوي، نبی اسلام وایي هر هغه نیک کار چې بسم الله شروع شي نو دا به لنډی بوچی نه، او چې بې د بسم الله نه شروع شي نه به لنډی بوچی یعنی خراب وي. بسم الله د دې دپاره خلک ذکر کوي چې شیطان ذلیله شي. او دا دې دپاره مسند احمد حدیث دی 5 جلد 759 کې وایي نبی اسلام اسامه بن عمر ته وی بسم الله ووایه، ځکه دا شیطان ذلیله کوي حتی یکونه کالذبابة، دې په شان د مچ باندې شي، سخت خفه شي چې دې سره څه چل وکړم. نو بسم الله دې لپاره ذکر کوي. زموږ هر یو نیکار به بسم الله سره وي. ډوډۍ خوراک بسم الله، ماشوم ته هم وایي، وبسکل بسم الله، کټ ته ختل بسم الله، کور ته تلل بسم الله، قرآن راغستل بسم الله، هر کار چې هغه د بسم الله سره وي. نو ځکه اول وی بسم الله شروع کوم په نوم د الله الرحمن چې خاص مهربانه دی، الرحیم خاص بخونکی دی. الحمدلله ټول صفتونه د خدای توب، ښه صفتونه، مناسب صفتونه لله خاص الله لره دي. رب العالمین چې رب پالونکی د ټولو مخلوقاتو دی. رب دی ته وایي چې د وړوکوالي نه شروع کي، بوډای کی او بیا ختم کی، نو هغې ته ویلی کېږي رب. رب هغه ذات دی چې رسوي هر شی حد د کمال ته، وړوکوالي نه شروع کي بوډاوالي پورې بوځي، کمال ته ورس.
العالمین عالمین دا جمع ده ما سوا د الله نه دی ټولو ته عالم وای نو دا نښه ده عالمین جمع د عالم نښې ته وای او دا هم د الله په وجود باندې یو نښه ده نو ځکه وای لله خاص الله لري رب العالمین چې رب پالونکی د ټولو مخلوقاتو دی رب العالمین لویونکی د ټولو مخلوقاتو دی رب العالمین ربوبیت الله ځان له ثابتې بل څوک رب نشته او په دې کې د خلکو جګړه وه فرعون هم ځان ته رب وي انا ربکم الاعلی نمرود هم ځان ته رب وي ابراهیم علیه السلام سره جګړه کوله درېیمه سپاره کې دي وی رب دې څوک دی هغه وی ربي الذي یحیی و یمیت نمرود وی انا احیی و امید الله وی نه ته خطا شوې الرحمن چې عام مهربانه دی الرحیم خاص بخونکی دی مالک یوم الدین واکدار د ورځې د قیامت دی ګوره په دې کې د الله نومونه ذکر کړو ګوره لله یو رب دوا الرحمن درې الرحیم څلور مالک پنځه نومونه د الله ذکر کړو مالک یوم الدین واکدار د ورځې د قیامت دی اختیارمند د ورځې د قیامت دی بادشاه د ورځې د قیامت دی دین یوم ورځ ته وایي دین بدلې ته وایي او قیامت ته بدله ځکه وایي چې هر څیز له به د هغه مناسب بدله ورکړی شي الله دې د صحیح عمل کولو توفیق نصیب دې سورې فاتحه کې به لږ لږ بحث کوو ځکه دا د قرآن نه چوړ بیا به انشاءالله دونه تنګول پکې نه بیا به زر زر وایو الله دې د عمل کولو توفیق راکړي جنکو ته ما پرون ویلي چې ځان له فیلونه کافیانې وګورئ دا به ستاسو په ډېرو ځایونو کې پکار شي او بیا به همیشه دعا کوو الله دې د عمل کولو توفیق نصیب